إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زما عزت مندو مسلمانان ورونو علماء کرام ناس کی دو علماء په مخ کې د مشرانو په مخ کې خبرې کول مناسب نه ګڼم خو د شیخ صاحب په وینا باندې او د هغوی په حکم باندې تاسو سره یو څو خبرې کول غواړم اول خو په دې عظیم مرکز د توحید او د سنت کې د خبرو کولو موقع میلاوېدل سعادت او نیکبختي ګڼم د ځان لپاره ولې چې دا هغه ځای دی کوم چې زمونږ او ستاسو د دې ضلع د توحید او د سنت د نشر او اشاعت لپاره یو بنیادي ځای او مرکز دی الحمدلله نن بیا هغه وخت راغی او موږ په خپلو سترګو باندې وینو چې یو ځل بیا دا مرکز د توحید او د سنت د الله په فضل او کرم سره آباد شو او الله دې آباد کړي ډېر مختصر دی ما چې کوم آیات د قرآن کریم تلاوت کړو دغه کې الله رب العزت د قرآن کریم د علم او د ښودنې او د زده کړې تذکره کوي چونکې دا مجلس داسې دی چې تعلق یې د الله د کتاب سره دی د قرآن سره دی نو غواړو چې په دغه اړه یو دوه خبرې وکړو دلته علماء کرام لیکي چې الله رب العزت په دې آیاتونو کې د قرآن علم او د قرآن تعلیم چې دی هغه د انسانیت په تخلیق باندې د انسانیت په پیدایش باندې مخکې کړی دی د قرآن علم یې د انسانیت په پیدایش باندې مقدم کړی او مخکې کړی دی نو علما لیکي دي کې اشاره ده دې خبرې ته
چې یو انسان وي او د الله د کتاب علم ورسره نه وي نو دا اړو داسې ده لکه دا انسان د سره پیدا نه دی ځکه الله فرمایي الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان دی آیاتونو کې الله رب العزت د قرآن علم هغه د انسانیت په پیدایش او تخلیق باندې مقدم کړي مهربان ذات ښودلی قرآن پیدا کړی د انسان د قرآن ښودلی د انسانیت په پیدایش مخکې کړي اشاره د دې خبرې ته چې انسان به هله انسان جوړېږي چې کله د هغه سره د الله رب العزت د کتاب علم د قرآن علم وسره او یو معاشره به صالحه معاشره هله جوړېږي چې کله د هغه معاشرې د افرادو سره د الله رب العزت د کتاب علم د قرآن مجید علم وسره نو دا موږ او تاسو ته سبق دی چې انسان به هله جوړېږي انسانیت به تا کې هله راځي چې کله ته د الله رب العزت کتاب زده کړې د الله کتاب ته کښېنې د الله رب العزت کتاب قرآن مجید د خپل ژوند قانون او نظام وګرځوي ټیم مختصر دی کوم حدیث چې ما ویلی و نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه غوره په تاسو کې هغه څوک دی چې قرآن زده کړو قرآن بل ته ښایي د قرآن ښودونکی د قرآن زده کوونکی الله رب العزت نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا انسان په تاسو کې بهترین انسان دی دا مختصر فضیلت په دې غرض مې دا مختصر فضیلت ذکر کوو چې دا تقریبا د سبقونو کال چې کوم دی زموږ هغه د دې ورځو نه شروع کېږي موږ او تاسو له پکار دي چې موږ او تاسو خپل بچي هغه مدارسو له ورکړو د الله کتاب زده کړي او د الله رب العزت توحید او د الله یووالی زده کړي کله چې یو معاشره کې د الله کتاب نه وي د قرآن درس و تدریس نه وي هغه معاشره کې به شرکیات او بدعات او رسمونه او رواجونه وي او کله چې کوم کور کې کوم خاندان کې د الله رب العزت د کتاب عالم نه وي حافظ نه وي د الله رب العزت د کتاب زده کوونکی او ښودونکی نه وي هغه خاندان او هغه کور چې کوم دی هغې ته به هم شرکیات او بدعات رسمونه رواجونه راځي د الله رب العزت مقدس توحید چې کوم دی هغه به په هغه معاشره هغه کور او په هغه خاندان کې وي او وختي کوی پورې خبره وکړه چې د انسان د پیدایش مقصد د الله رب العزت معرفت د الله توحید دی افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم الله فرمای انسان استاد څه خیال دی چې ته ما عبث پیدا کړی نه فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو الله وی تما خپل توحید منلو نه پیدا کړی تما خپل معرفت نه پیدا کړی دا الله معرفت دا دی چې الله رب العزت یوازې وګڼلی شي په ذات او صفاتو کې انسان پیدا د الله رب العزت توحید لرو دا توحید په معاشره کې څنګه راځي ملک کې به څنګه راځي دا به په یو خاندان کې څنګه راځي دا به په یو کور کې څنګه راځي دا به هله راځي وګړو چې کله موږ او تاسو د الله رب العزت کتاب راواخلو خپل بچي له په لاس کې ورکړو خپل بچی مدرسې ته ولېږو خپل بچی ته مولوي صاحب او د قاري صاحب مخې ته کښېنوو او د الله رب العزت کتاب ورته کلاو کړو چې دا ورته ووایي خو د یو خبرې به انتهایي خیر ساتو موږ په هر یو شي کې که بازار ته لاړو چیم راخیستو لس ځای تپوس کوو ګوړه م راخیستله لس ځای تپوس کوو ښه ګوړه پکې ګورو ښه چی ګورو واحد د الله رب العزت په دین کې موږ او تاسو چې کوم دی خفه کېږو به نو
دا خبرې د اصلاح په خاطر باندې کوو موږ دا احتیاط نه کوو بس چې بچیان ملا شي قاري شي نور که هر ځای کې هغه دا سبق ووایي مخې ته د هغه کردار که هر څنګه و چې خو صرف دومره ده چې معاشره کې ورته خلک مولوي صاحب او قاري صاحب وایي نه وروڼو په دې خلاصه نشته موږ د داسې ځایونو انتخاب وکړو چې هلته د الله توحید ښودلی کېږي هلته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ښودلی کېږي نه چې موږ د داسې مدرسو انتخاب وکړو د داسې ځایونو انتخاب وکړو صحیح ده چې هلته د مفتي لقب میلاوېدلی شي هلته د ملا لقب میلاوېدلی شي د قاري لقب میلاوېدلی شي خو هلته عقیده تباه کېدلی شي هلته عمل تباه کېدلی شي توحید په شرک باندې بدلېدلی شي او سنت چې کوم دی هغه په بدعت باندې بدلېدلی شي ولې د داسې ځایونو انتخاب وکړو دا زموږ فرض دی او د بچو تربیت چې کوم دی یوه مهمه حصه چې موږ او تاسو نه د الله رب العزت په دربار کې تپوس کېږي هغه دا دی چې تا د خپل بچي تربیت څنګه کړی تا د څنګه خلکو سره خپل بچی داخل کړی نن موږ او تاسو ګورو مختلف قسم خلک دي مختلف مدارس دي مختلفې دعوې دي د خلکو په یاد ساتئ که خپل بچی داسې مدارسو ته ولېږو چې هغه سبا د اردو لپاره د زنده‌باد او د مرده‌باد چغې وایي د الله په ذات مې دې قسم وي مسلمانه چې دا بچی به ستا هېڅکله په قیامت کې پکار نه شي چې کله تا داسې مدرسې ته ولېږو چې هغه ته هلته دا تربیت میلاو شو چې کله زما مفاد و نو تاسو د مدرسې ټول طالبان به راوځئ او تاسو به چې کوم دی نو جلسه کوئ او چې کله زما مفاد نو بیا تاسو کښېنئ خپل سبق وایئ نو خامخا به د هغې نتیجه بیا دا راوځي چې د دغه بچي نه به تا ته هېڅ فایده نه میلاوېږي ورونو سیاسي مدارسو نه ډډه وکړو د الله خاطر وکړئ وختي ما تاسو ته ویل موږ په دنیوي امورو کې څومره احتیاط کوو پکار ده د دین په امورو کې موږ احتیاط وکړو خپل بچي په هغه مدرسو کې داخل کړو چې هلته د سیاست اړو بوی لري او ډېر خاص کر موجوده چې کوم سیاست دی چې د دې پکې اړو بوی لري چې په هغې کې دا جایز وي چې یو ملا د ښځو سره کښېني پاڅي په هغې کې دا جایز وي چې یو ملا یو ناروا کار وکړي ورونو د دې نه موږ ډډه وکړو د دې نه موږ ځان وساتو او خپل بچي داسې مدرسو کې داخل کړو چې هغې ته توحید او سنت وښیي نه چې هغوی ته شرک او بدعت وښیي د الله یووالی ورته وښیي دا ورته ونه ښیي ستا بچي نه دا عقیده جوړه نه کړي چې بابا نه ورځه او بابا ته وایه بابا زه تا ته وایم او ته ماته الله ته ووایه هلکه چې بابا ته وایي او هغې بیا الله ته وایي نو ډارې کې ولې الله ته نه وایم الله خو ډارې اورېدل کوي الله رب العزت قبلول کوي داسې مدارسو نه وساتئ چې د هغوی دغه رنګې عقیدې جوړېږي ورونو داسې عقیدې د هغوی جوړېږي چې کوم دا موجوده سیاست دی چې دا ورته د عبادت ښکاري او په دې کې منډې تړل چې کوم دی دا ورته عبادت ښکاري سره د دې نه چې دا یو ناروا عمل دی نو ټیم کم دی خپل بیان ختموم صرف په دې خاطر مې دا څو خبرې وکړې دي ورونو چې زموږ او ستاسو دنیا هم ښایسته شي زموږ ستاسو آخرت هم ښایسته شي موږ خپل بچي باندې توحید او سنت ووایو چې دنیا کې هم زموږ او ستاسو په کار راشي آخرت کې هم زموږ او ستاسو په کار راشي کوم څه مو وویل وامر الله رب العزت پرې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا